دغړو کوالی نمی جون سنا آشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اول سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر دے اتم نمبر و آیاتنا اغشبی و اس اتم نمبر آیت تے تاسو تما ویلیو قرآن مجید دا دریو قسم خلقو اغا تذکرہ کی. یو خالص مؤمنان مسلمانان چې هغه په خوله باندې مسلمانان وي او په زړه باندې هم. دویم نمبر تذکرہ قرآن مجید هغه د خالص کافرانو مشرکینو کوي چې په خوله باندې کفر کوي او په زړه کې هغه کفر وي کافران. او دریم نمبر تذکرہ قرآن مجید د هغه قسم خلکو هغه ډله کوي چې هغه په خوله باندې مسلمان خو په زړه باندې کافران وي، په ظاهر مسلمان او په باطن کې هغه کافر وي. دې ته منافق ویلی شي. نو د مسلمانانو تذکره هغه په 5 آیاتونو کې وشوه، په 2 آیاتونو کې د کافرانو تذکره وشوله. اوس دې نه دی خوا په 14 آیاتونو کې د 14 آیاتونو کې د منافقانو تذکره الله تعالی کوي. بل خبره ده د کافر د پر الله تعالی 2 آیاتونه راوړل. هغه سوچه کافر چې کومي دا هغه کفر حالت الله تعالی په 2 آیاتونو کې ذکر کړو، او د منافق سړی منافق کافر دا هغه ذکر الله په 14 آیاتونو کې کړی دی. دا هغه باره کې آیاتونه زیات راغلل. نو دینه پته لګي چې د منافق هغه ضرر او تکلیف مسلمان ته دین اسلام ته هغه د عام او د خالص کافر نه زیات وي. دی وجنه خو الله تعالی د منافقانو تذکرہ په 14 آیاتونو کې کوي. ومن الناس او بعضی د خلقنا الله وی بعضی د خلقنا من هغه یقول چې وی آمنا مون ایمان اورې، یعنی مون ایمان اورې بالله په الله وبالیوم الاخر او په آخرت د آخرت په هغه ورځ باندې. وما هم او ندی الله وی بمؤمنین ایمان راوړونکي. دلته نه د منافقانو تذکرہ. نو الله ومن الناس بعضی د خلقنا ځکه خلقو کې مختلف قسمونه شو، یو مسلمانان یو کافران او دا درېمه ډله منافقان. نو ټول خلق نه مسلمانان دي په دنیا کې او نه ټول خلق کافران دي او نه ټول منافقان دي. منافقان وی په خله باندې چې مونږ ایمان نه وړې دي او د آخرت په ورځ باندې، خو الله وی دي مؤمنان نه دي. د منافقانو هغه تاریخ کم زینو شروع شوه دی. نو اولنی خبره خدا منافقان دا په هر امت کې تیر شوی دی. ګوره د هر پیغمبر په امت کې منافقان کافران هم تیر شوی دي، منافقان هم تیر شوی دي. لکه د حضرت موسی علیہ السلام په زمانه کې مشهور منافق سامری قرآن کې ذکر راغلی دی. سامری هغه منافق تیر شوی و. دغه رنګ هر امت کې منافقانو. او زمونږ په دې امت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د پیغمبري ملاویدلو نه پس چې کوم منافقان پیدا شوي دي، یعنی د دې امت منافقان د هغه ابتدا د کم ځای نه شوی دا. نو هغه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو، 14 کاله د نبوت نبی علیہ السلام د پیغمبري هغه مکه مکرمه کې تیر کړل، بیا 10 کاله هغه مدینه منوره کې. نو کله مدینه منورې ته چې نبی علیہ السلام تشریف راوړو هجرت او فرمایله، نو دلته 2 قسم خلق اوسیدل. یو منافقان، یو اهل کتاب اوسیدل چې هغه يهودو. دا غي 3 قبيله آباد وي، بنو قنقا، بنو نذیر او بنو قریظه. دا 3 نمونه، بنو قریظه، بنو نذیر او بنو قنقا. دا 3 قبيله دا د يهوديانو وي.
دا یو مدینی ښار نه بهر دی اطرافو ته دا پرته وو او خاص مدینه منوره کې کم کافران چې پرته او مشرکان هغه اوس او خزرج دا دوه قبیلې آباد وي اوس او خزرج خو بیا دې دوه قبیلو کې ډیر مسلمانان شو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دعوت ورکړ چې اې د الله رسول زمونږ زیته هجرت وکا مونږ بستا ډیر خیال وساتو امدک کرانګي وا نو پیغمبر علیه السلام بیا دې زیته هجرت وکړو نو د پیغمبر علیه السلام ډیر درون استقبال او ډیر درنه مل مستیا کړی دا قران مجید د انصارو تذکرہ زی په زی کړی دا نو دلته اوس او خزرج د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تشریف اورین وړاندې دوی داسې مشوره کړې و دلته یو منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول د زوینو مم عبد الله نو دا دی قبیله والا دا مشخپل مشر جوړو او دی دغه تاریخ ټاکلو چې یاري داسې ورځ برابرو چې د مشري هغه پګړې او د مشري هغه چې کوم عہده دا هغه به موږ د عبد الله ته حواله کو او دا ډیر زیات سور کې او ډیر مزو چرچو کې خدا سره کې و منافق نو ډیر منډي ترډي ولا والي وي نو چې کله دا اوس او خزرج د مدینه منورې خلک خبر شو چې پیغمبر علی السلام راضي او تشریف راوړي نو دی ویلي چې د پیغمبر علی السلام دلته تشریف راوړي د اغه نبل خمشر مونږ ته نه ملاويږي ګوري دا د سوچ خبره ده اغیلا ایمان هم نو راوړي خو اغیبم دک سوچ کو چې د علاقې مشر یا د یو ملک مشر دا یو خيار او دیندار عالم پکاروي بهر حال دا ځان له موضوع د کنن سبا دي چاته په منبر باندې آیو ځکه ویلي چې مثال مشر عالم پکار دی تقوادار پکار دی نو بیا وای چې ردا د مولیانو کار نه دی نن ما تاسو ته د جمعې بیان کې ویلي ګوري زموږ دین اسلام دا صرف جمعات او مدرسې سره او قران سره تعلق نه ساتي دا سیاست کې تعلق ساتي دا په بازار کې تعلق ساتي دا مړي ژوندۍ په هر څه کې زموږ دین اسلام ګوره تعلق ساتي په هر ځای کې بد دین اسلام زموږ راهنمایي کړي د موږ په هر ځای کې دین اسلام فالو کو دا نه چې مثال دین اسلام زموږ قران دا بس په جمعات او مدرسه کې دی نه دا قران با پارلیمنت ته مړو دا قران به موږ عدالت ته مړو دا قران به موږ سینټ ته مړو نو چې دا قران موږ په سینټ کې نافذو دا قران مجید موږ په عدالت کې نافذو او د دې تشریح کول غواړي نو خامخا دې د پر عالم پکار دی او کنه چې هغه پويږي نو بهر حال دغه کیسو زمونږ نه انګريز د لاس نويستي دا او هغه موږ ته دغه جمهوریت پرېخې دی دغه وټونو سیستم او هغه ته پته و انګريز ته چې دغه داسې سیستم دی چې په دغه طریقه باندې مولا چې کوم دی هغه د سر وزیر اعظم نشي جوړېدل او دغه انګريز تل دی خداغه رهنمایي او داغه اثر وسم پروت دی بهر حال دی باندې ممزه په خبره کو نو دغه کافران او سو خزرج لا ایمان نه راوړي دیم دغه سرچ او تلاش کې چې موږ ته تقوادار او نیک انسان ملو شي خو بهر حال عبد الله ابن ابي ابن سلول ورته ملو شي ځکه په خله باندې ډیر سيو د خلینه به عجيبه عجيبه الفاظ ویلي خو چې کله د پیغمبر علی السلام باندې دوی ایمان راوړ او پیغمبر علی السلام مدینه ته تشریف راوړ نو ډیر زیات خوشاله شول هغه تاسو ته د واقعیت معلومي بهر راوتیو طلع البدر علينا دغه اشعار مل او وړي جنکی ما شومان راوتوي هغه تمبلون اموال زکه دومره خوشحالي پیراغله او دا چې وی طلع البدر علينا یعنی په مونږ باندې هغه سپوږمۍ را اوختله او زمونږ د کفر او د جهالت تیاری الله ختم کړلې او په مونږ باندې یو رڼا راغله د پیغمبر علی السلام د لپاره استقبال کړي نو چې کله پیغمبر علی السلام مدینه منورې ته راغلی نو د عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق دغه وحده خلاړه خاور سره خاور شو هغه مشری ختم شوله ځکه هغه مشری پیغمبر علی السلام ته د ټول او سو خزرج د قبيله ټول ورته حواله کړه نو د چې کله مشری ختم شوله نو خامخا د اقتدار د پاره او د اوهدي او د وسیټ د پاره خلک خپل بچي وجني خلکو خپل پلارانو وجل خزو خپل خاوندانو وجل او خاوندانو خپل خزي وجلید وزیر اعظمي د پاره او د دې سټونو د پاره دا خو یو د دنیا جنگ دی او د دنیا مینا محبت د چا زړه ته چکو شو ګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای حب الدنيا يعمي ويسمي د دنیا محبت چې کله زړه ته کوشي دا سړی ړندیم او کڼیم دا بیا خپل اورور نه پیژني خپل مور نه پیژني یا پلار نه پیژني ماما او تر نه پیژني صرف او صرف پیسہ او خجامه او خوهدا او خ پروتوکول پیژني د لپاره تاسو به د خلکو نه زمانه خبري نو بهر حال
دغه جګړه په هغه زمانه کې نه دغه جګړې اوس هم شروع دي. د سیټ دپاره خلکو کمې نخرې ونه کړې، د عهدې دپاره خلکو پیسې نه دي پکار. پیغمبر علیه السلام خو زما زی ونیو، زما نه یې سیټ واخیستو، نو بس د شپه ورځ بډې ووالې او د نبي علیه السلام مخالفت شروع کو. ظاهري به کلمه ویلا، دکه به ویلي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر، مسلمانان ته ویل موږ ایمان هم راوړی په آخرت باندې. خو به هر حال چې کله به ځان له کېناستل نو د پیغمبر علیه السلام خلاف منسوبي به یې جوړولې. کله به چې دا دومره بدترین کافران دي چې کله به خبر شول چې پیغمبر علیه السلام او مدینه منوره باندې کافران حمله کوي، نو دې منافق به یو څو کسان برابر کړل او هغه کافرانو ته به ورولېږل، ورته وایي تاسو حمله وکړي، مدینې ته راشي، چې سم لګي زمونږ هلته ځایونه دي، مال حال امداد مونږ تاسو سره کوو. څو ځله نبی علیه السلام د دې هغه جاسوسان ګیر کړي دي. نو حالانکه به هر حال حق وي او باطل وي. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق همیشه د پاره هغه اوچت وي او باطل هغه الله غورځي. نو بهر حال ډېرې منډې ترډې والدي. نو دغه د منافقت او د نفاق هغه بنیاد عبد الله ابن ابي ابن سلول کې غوښتلو او د سره بیا ډېر نفرین او ډېر خلک ورسره منافقانو. روایاتو کې راځي، تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصوار لس منافقان دا ورته یقیني معلومو پیغمبر علیہ السلام، خو چرته صحابه ته نه دي خودلی. یو صحابي حذیفه ابن یمان رضی الله عنه، حذیفه په نوم باندې دته هغه صاحب سر النبی علیه السلام ویل شي، د نبی علیہ السلام رازدارو. دته نبی علیہ السلام منافقان خودلیو، خودته ویلو چې ګوره دا خبره بل چاته ونه کی. نو عجیبه خبره ده، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بچی د سره مخامخ شو، نو دته ویلې حذیفه تا ته پیغمبر علیہ السلام د منافقانو نمونه خودلی دي. نو دا تاسو د نه کوم چې پاغي کې څوک دي چې ما ته کسانو خو دومره راته وایا پاغه لیست کې منافقانو کې خو به زمانوم ني. نو دومره مثال هغه او عمر رضی الله عنه ته خو ګوره د جنت زیره د نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه ملاو دي. د عمر رضی الله عنه د رای او د خوخي مطابق 22 آیاتونه الله نازل کړي دي زی په زی براشي. نو هغه عمر چې مثال په دنیا کې ورته جنتی زیره ورکړل شوی دی او یقیني جنتی دی، هغه هم د هغه سره هم دا یاره وچسینه زمانوم دي د منافقانو په لیست کې وي. ګوري منافق سره ډیر زیات بدترین دي او الله تعالی فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خو اوس ګوري منافقان دوه قسم دي، یو زمونږ د پښتانه وې دا مسله یاد ساتي چې الک منافقه او دا منافق دی او دا منافق دی. یو خبره ده حدیث مبارک کې راځي چې چاته به د کفر نسبت نه کوي یو مسلمان ته، چې کفر نه کړي او ته ورته چې اے کافره دسی ورته موایا. ولی کچرته تا یو مسلمان ته کافر ویلی نو که په هغه کې د کفر زی وو خو هغه به کافر شي، او که په هغه کې د کفر زی نو نو کفر تعالی واپس راځي او پتا باندې هغه د کفر ټاپه لګي. او دغه حدیث بل حدیث سره داسې سمون خوري، پیغمبر علیه السلام فرمای اخیره زمانه براشي نو سحر به خلق مسلمانانی او ماسختن به کافرانی، داسې خلق وي چې ماسختن به کافرانی سحر به مسلمانانی. هغه هم دغه حدیث مصداق دی، ځکه سړی ځان ته مسلمان وي خو بل روغ مسلمان ته د کفر نسبت وکړي چې اے کافره اے یهودي او داسې خبره ورته وکړي، نو حالانکه هغه کافر یهودي نه وي، الټا دغه په دې سره ګورې خطرناکه خبره د دینه به ډېر ځان ساتي. نو اوس چې زمونږ دا پښتانه یو بل ته چې لکه دا منافق دی او خلک دا وایي چې په هر ځای کې یو منافق وي، بلکې یو نه ډېر زیات وي. خو به هر حال منافقت ګورې دوه قسمه دي. دا زمونږ پښتانه چې خلک استعمالي چې دا منافق دی، دا دوه قسمه دي. یو منافق اعتقادي وي چې هغه عقیده د منافقت لري، او یو منافق عملی وي چې هغه اعمال په لاس خپل باندې خلکو ته ضرر ورکوي یا داسې کارونه کوي چې هغه د منافقانو کارونه دي. نو ګوري موږ چې مثال چاته وایو چې دا منافق دی، یا نو هغه به ګوري د عقیدې په لحاظ سره چاته منافق نه وایو، ځکه د عقیده موږ ته د هیڅ چا معلومه نه ده. دا پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم منافقانو دي ته پیغمبر علیه السلام د کفر نسبت نه دی کړی او نه صحابه ته ویلي دي چې دا قتل کوي، ځکه شریعت دا د ظاهری اعمال سره ظاهر سره تعلق ساتي. خلک وی کنه شر ظاهر ته ګوري، نو ظاهر دا معنی وسړی کلمه مو منظم کوي او دسم کوي او قرآن مجید تلاوت هم کوي، خود شریعت مطابق ته بس دا مسلمان دی. پاتې شل د زړه خبره هغه بیا د قیامت په ورځ باندې پته لګي. خو مونږ او تاسو په دې مکلف یو چې چاته د چا په باره کې تاسو د کفر هغه علامات ښکاره شوي نه وي، نو ګوره هغه ته منافق، هغه اعتقادي منافق ویل دا ګناه ده. او یو منافق هغه عملی منافق دی، لکه مثال د منافقانو یو صفت دی هغه چې واده وکړي نو خلاف ورزي کوي، نو دا د منافقانو صفت دی. یا یو منافق دا صفت دی چې هغه خبرې کوي دروغ وایي
منافق بل صفت دار چې کله جګړه شي نو خاص کنځلې کوي خاص کنځلې داسې کنځلې چې بعضي خلک هغه غوګون هم تینه شرمېږي چې دا څنګه کنځلې ورم مشر سړی وي خدا سي عجیبه کنځلې کوي انټرنیشنل کنځل ورته مونږ وایو نو داسې کنځلې په کار نه چې مثال د کشرانو غوګون هم دا غینه شرمېږي نو دا هم د منافقانو علامت دی بل منافقانو علامت دا دی چې د سحر مونځ تینا هر وخت کوي او د ماسخوتن مونځ هغه په ګرانی او د سحر مونځ هغه تم نه را پاسي هغه په ډیر ورته ګران ښکاري دا د منافقانو علامت دي نو کداغه علامات پچا کې وینو هغه ته چې اے منافقه نو د دینه به مراد هغه عملی منافقي ګوره عقیدی لحاظ سره منافق بني یا کوم چرته مثال علما بیانونه کې فرمایي چې منافق او منافق نو هغه دغه عملی منافق دی نو مونږ وایو چې د منافقانو الله خو دې مونږ اعتقاد دی منافقان نه جوړي خدا عملونه چې کم دي دروغ ویل یا دوکي کول یا کنځلي کول یا مثال مونږ کې سستی کول دا د منافقانو علامت دي نو د دین امزان ساتل پکار دي چې مثال هغه عملی منافق هم ګوري مونږ نه شو نو دا د منافقانو مختصر هغه تاریخ او هغه دوه قسمونه شول نو دوی مې منافقان او بالیوم الاخر یعنی مونږ ایمان وړي په الله او په آخرت باندې وبالیوم الاخر دی قیامت ورځ ته یوم اخر ویل شي یوم هم دا ټکه یوم ورځ ته وي عربی کې او اخرت وي نو د قیامت ورځ ته د اخري ورځ په دی ویل شي چې دا د دنیا هغه اخرنی ورځ ده بیا به د دنیا ختم شي نو جنتیان به جنت ته لاړ شي د دې ورځې نه بعد او جهنميان به جهنم ته لاړ شي نو دا هغه اخري ورځ د دنیا د قیامت نو دی وجنه د قیامت ته هغه یوم الاخر ویل شي وما هم بمؤمنین الله وی دا مؤمنان ندي دا منافقان یخادعون الله دې دوکه ور کوي الله ته ځکه په خله باندې وای چې موږ ایمان نه وړې دي او موږ مسلمانان یو موږ دایو اولان کې په عقیده کې هغه کفر دي او کافران دي او کافران خوخي او کفر خوخي نو دی دا وی چې موږ دوکه ورکو الله ته والذین او هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړي دي خو الله فرمای وما يخدعون دی دوکه نه ورکي نه الله له دوکه ورکي نه دی مسلمانانو له دوکه ورکي الا انفسهم مگر خپل ځانونو له دوکه ورکي وما يشعرون او دی ته معلومات هم نشته دي یو عقل دی یو شعور دی عقل خو په دی عقل سره هر یو خبره معلومیږي او دا عقل په دې انسانانو کې وي د انسان او د حیوان د زناور هغه فرق په دې عقل باندې راغلی او شعور چې د هغه پوی طویل شي هغه احساس طویل شي دا په انسان کې می او دا په دې زناورو کې می لکه آسان مثال را دی چې اوس اور ولګي نو د اور چې ولګي د په یو ځای باندې نو الته انسان هم نو ورزي ځکه دي کې عقل هم دي او شعور هم دي د کرنګ یو اور لګي دل زناور هم الته نزي ځکه هغه تم دا پته لګي چې دي کې ز سوزم یا یو سمندر دی په هغه زناور هم نو ورزي هغه تم پته لګي چې دا مثال ز پکې ډوبېږم او ز پکې مرم نو دي ته هغه شعور ویلې شي نو ګوري الله تعالی د منافقانو د عقل نفي نه د کړي عقل خو پکې نشته بلکې شعور قدر پکې نشته اک صفت هم پکې نشته هغه احساس هم پکې نشته کم احساس او صفت هغه چې په زناورو کې وي نو دوی د زناورو نم ډیر بدتر دي نو الله فرمایي وما يشعرون دي ته هغه معلومات نشته فی قلوبهم مرض د دې په زړونو کې مرض دی اصل خبره دا ده چې په زړونو کې هغه مرض دی خپل ورځ مم درته رجړونو متعلق خبره کړې و نو زړه باندې ګور ډېر مهنت کوي په دې قران سره او په ذکر اسکار سره په خو اعمال سره دا زړه ژوندې ساتي ځکه ټول دارو مدار په زړه باندې دي نو دوی په زړونو کې مرض دي مرض د شک تفسیر ابن کثیر لیکي چې هغه مرض د کفر او د شک دی دی په شک او شبهه کې پراته دي چې آیا دا پیغمبر دا په حق دی او کنه دی نو دا هغه مرض دی دوی فزادهم الله مرضا الله تعالی زیاتې دا مرض دوی ولهم عذاب الیم او دې د پارشته هغه عذاب الیم دردناک درد ورکون کې عذاب وي د پاره بما په سبب د دې کانو چې دیو یکذبون هغه دروغ به ویل ځکه په خله باندې الله ویل او په خله باندې د الله رسول تابعداري کول او په سړک کې مخالفت کول د دین لوی دروغ بل سدي نو الله فرمای ومن الناس بعض د خلقنا من هغدي یقول چې وای آمنا مون ایمان نوړې بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په اخرت باندې د قیامت په ورځ باندې وما هم بمؤمنین او دی ندي الله وای مؤمنان دی ایمان نوړون کې ندي یخادعون الله
دی دوکه ورکي الله ته والذین او هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړي وما يخدعون الله فرمای دی دوکه نو ورکي الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته. ځکه پیغمبر علی السلام له دوکه ورکول او د دین او شریعت سره دوکه کول دا د سیده لکه الله له دوکه ورکړه.